رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کم مسلمان چې د اذان او اقامت ترمنځ دغه مختصر درې ټکي دعا 3 مرتبه وویله 3 کرته وویله نو الله رب العزت به دا په خپله زندګۍ کې د 4 قسمه حادثاتو مشکلاتو او عذابونو نه به الله رب العزت ساتي. یقینا دغه 4 مشکلات د انسان په زندګۍ کې ډیر سخت او ډیر غټ مشکلات دي نن سبا. اول نمبر د کم مشکل نه به الله رب العزت ساتي هغه دی چې د داسې بیماری نه به الله رب العزت ساتي چې هغه تبهکن وي او د مرګ د هغې د وجې نه کېږي. د داسې بیماری نه به الله رب العزت ساتي چې هغه مهلکه وي تبهکن وي غټه بیماری وي. دویم نمبر د دغې په دعا په برکت سره چې الله رب العزت به د حفاظت کوي هغه د تنهایی د ګناه نه به الله رب العزت حفاظت کوي. کله چې انسان تنها شي شیطان په ده باندې اټیک کوي د دغې شیطاني اټیکونو نه به الله رب العزت محفوظ ساتي. او دریم نمبر د ظالمانو د ظلم نه به الله رب العزت محفوظ ساتي. او څلورم نمبر بغیر د محنت نه بغیر د سمنډو ترو نه به الله رب العزت ته په اسانۍ سره رزق ورکوي حلال او پاک او د برکت نه ډک رزق به الله رب العزت ورکوي. نو دعا ډیره اسانه ده ویډیو مکمل وګورئ او د ثواب په نیت د نور ملګرو سره د شیر کولو نه مخکې د عمل کولو توفیق د الله رب العزت نه وغواړئ او عمل پې وکړئ د ټولو نه مخکې به د نور مسلمانانو سره هم ضرور شریک کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید ده انشاءالله چې ټول ملګري به روغ جوړ او خوشحاله او د صحت په جامو کې به پټ یې انشاءالله. ملګرو د رمضان المبارک یوه ډیره مبارکه او د رحمتونو او د عظمتونو نه ډکه میاشت روانه ده. په دغه مبارکه میاشت او په دغه مبارکه ورځو کې یو حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم مې د نظر نه تیر شو او یقین وکړئ کله چې ما دغه حدیث وکتلو نو ډیر زیات خوشحاله شوم. خپله هم خوشحاله شوم او تاسو هم په دغه باندې خوشحالول غواړم. الله رب العزت دې په اول ماله او بیا تاسو له د عمل کولو توفیق را نصیب کی. حدیث دا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی کم مسلمان چې د اذان او اقامت ترمنځ یعنی اذان وشي تقریبا دغه 10-15 منټ فاصله تر اقامت پورې اقامت نه مراد مونځ جمع ودرېدل. کلم چې اذان وشي او د اذان نه پس چې څومره ټیم دی په دغه ټیم کې تر جمعې پورې د جمعې نه بعد او د اقامت نه بعد نه د دې نه مخکې کوم مسلمان چې دغه مختصره او اسانه دعا ووایي اللهم انی اسألک العفو والعافیه فی الدنیا والآخره اللهم انی اسألک العفو والعافیه فی الدنیا والآخره. یاده کوي مسلمانانو ورونو دعا مې درته دویم ځل ځکه وویله چې دا یاده کوي. یقینا د دې دعا ګټې چې تاسو ولیدلې او واورېدلې نو ډېر زیات به خوشحاله شئ. نور درته هېڅ هم نشم ویلی ځکه د دې دعا په برکت سره الله رب العزت مونږ د 4 ډېرو غټو افتونو نه خلاصوي. د ډېرو غټو مشکلاتو نه چې 4 ډېر غټ مشکلات دي د انسان په زندګۍ کې د هغې نه الله رب العزت مونږ ته نجات را نصیب کوي. هغه 4 مشکلات هغه 4 آفات څه شی دي هغه درته زه اوس ویم په نمبر هغې کې اولنی نمبر دی چې الله رب العزت به دې په داسې بیماری کې نه مبتلا کوي. داسې بیماری به په تا باندې نه راولي چې د هغې د وجې نه ستا مرګ وشي ته مړ شي د هغې د وجې نه. یعنی الله رب العزت به تا د مهلکه تبهکن بیماریانو نه ساتي. نو څومره ګټوره دعا ده او څومره مختصره او څومره اسانه ده. دویم د دغې دعا په برکت سره چې الله رب العزت به تا د کم آفت او کم تبهکن ګناه نه بچ کوي او د تبهکن حالاتو نه به دې بچ کوي. هغه دا دی چې د تنهایی د ګناه نه به الله رب العزت تا ساتي. یقینا چې ګناه د انسان نه کېږي دا په تنهایی کې کېږي. زه اکثر دې ملګرو ته وایم اکثر ملګري رابطه وکړي یاره قریض صاحب موږ نه ګناه کېږي او دا کېږي هغه کېږي که نه. زه دې ته وایم چې تاسو کوشش کوئ چې ځان هېڅ کله تنها مه پرېږدئ. کله چې انسان تنها شي دی د ده د سوچ بیا 2 طرف ته ځي. یا خو که دغه انسان نیک عمله وي د الله والا وي د الله سره تعلق وي نو دا انسان د سوچ د الله طرف ته ځي د الله عبادت طرف ته د سوچ ځي. کله چې انسان تنها شي او الله رب العزت دې نه کي چې کله یو انسان کمزوری وي هغه نه ګناه زر کیږي د شیطان په جالونو کې زر راګیریږي
نو چې کله تنها شي هغه باندې شیطان حمله وکړي او هغه ډایرکټ ګناه طرف ته ځي. نو زه ملګرو ته اکثر وایم چې تنهایي کې ځان مه پرېږدئ، همیشه ځان مصروف ساتئ، چې هر څه کوي ځان مصروف ساتئ، نو انشاءالله بیا به تاسو نه په تنهایي کې، ځکه د تنهایي داسې یو څیز دی چې په دې کې د انسان نه خامخا ګناه کېږي. نو د دغې عذاب نه به هم الله رب العزت تاسو ساتي، د دغې دعا په برکت سره چې تاسو نه به د تنهایي ګناه نه کېږي، په تنهایي کې به الله رب العزت تاسو حفاظت کوي. او نمبر 3 په دریم نمبر د ظالمانو نه به الله رب العزت تاسو نجات کوي، د ظالمانو خلکو د ظلم نه به الله رب العزت تاسو ساتي. د ظالمانو سره به تاسو هیڅ کله تعلق او هغه چې کومه رابطه ده او هغه کم تعلقات دي د هغې نه به الله رب العزت تاسو ساتي. بس لنډه اوږده ده چې د ظالمانو د ظلم نه به الله رب العزت تاسو ساتي. او څلورم د دغې دعا په برکت سره به الله رب العزت تا ته څه کوي، بغیر د محنت نه به درته یو آسانه روزي د خوشحالۍ او د برکت نه ډکه روزي به تا ته الله رب العزت در نصیب کوي. یعنی د ډېرو منډو ترړو د ضلالت نه به الله رب العزت تا ساتي او په اسانۍ سره به الله رب العزت تا ته حلال رزق در نصیب کوي. نو څومره ګټوره دعا د مسلمانانو ورونو، یقینا چې ډېره ګټوره ده. او دا څلور ګټې داسې ګټې دي زه یم چې